شینواري کرکټ اکیډمي کې ډیر زیات ټیلنټډ پلیئرز راځي، ډیر زیات مهنت کوي او دا دی چې انډر 19 کې هم زمونږ دوه هلکان چې کوم دی د هغوی سلیکشن شوی و. نو دا د ډیر جدا ځایونو نه زمونږ پلیئرز راځي او دلته خپل مهنت جاري ساتي. انشاءالله امید دی چې دا هلکان به د پاکستان نوم هم روښانه کوي او د باجوړ نوم به هم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد اسماعیل دی، ایکس پریزیډنټ باجوړ ډسټرکټ کرکټ اسوسییشن او انچارج شینواري کرکټ اکیډمي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په باجوړ کې ډیر زیات ټیلنټ موجود دی د کرکټ حوالې سره. چونکې نن زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې په اولني ځل باندې د فاټا ریجن انډر 19 چیمپئن چې کوم ټیم دی هغه د باجوړ ټیم چې کوم و د هغه پلیئرز ډیر زیات ښه پرفارمنسز وکړه او هغوی دا اعزاز حاصل کو. زه کریډټ ورکوم ټیلنټډ پلیئرز ته چې هغوی ډیر زیات مهنت کړی و او د هغه په صله کې دوی ته ډیر ښه اعزاز هغوی ته میلاو شو. د دې کریډټ زه ډسټرکټ سپورټس افیسر جناب تاج محمد وزیر صاحب ته هم ورکوم، ځکه چې د هغوی د راتګ سره دلته ګراوند چې کوم دی د هغوی دپاره د پلیئرز دپاره هر قسم فیسیلیټیز دپاره اویلیبل و او هغوی ډېر ښه میچونه خپل منځ کې وکړه. پریکټیسي میچونه هم ډېر زیات د هغوی په راتګ سره دلته وشو. اور د هغه نه علاوه شینواري کرکټ اکیډمي کې ډیر زیات ټیلنټډ پلیئرز راځي، ډیر زیات مهنت کوي او دا دی چې انډر 19 کې هم زمونږ دوه هلکان چې کوم دی د هغوی سلیکشن شوی و. نو دا د ډیر جدا ځایونو نه زمونږ پلیئرز راځي او دلته خپل مهنت جاري ساتي. انشاءالله امید دی چې دا هلکان به د پاکستان نوم هم روښانه کوي او د باجوړ نوم به هم روښانه کوي، ځکه چې دلته ډیر زیات ټیلنټډ پلیئرز پاتې شوي دي چې هغوی د پاکستان ټورز هم کړي دي. عزت الله پاکستان انډر 16 ټور اسټریلیا ته کړی و. د هغه نه علاوه حیات عالم هغوی د پاکستان انډر 19 ورلډ کپ هم حصه وه. پاکستان اے کې هم د هغوی سلیکشن شوی و. محمد طیب ولایت محمد فرست کلاس کرکټرز اعزاز هغوی ته هم میلاو شوی دی. د هغه نه علاوه اوس چې څومره هلکان دي نو موږ پرې فخر کوو او کوشش دا کوو چې هغوی ته موږ فیسیلیټیز ورکړو او په خپل کور کې هغوی ډیر زیات ښه فیسیلیټیز هغوی ته موږ ورکړو او هغوی مخکې لاړ شي د باجوړ نمایندګي وکړي. ستاسو هم ډیر زیات شکرګزار یو چې تاسو کله هم دلته څه ایونټ وي یا څه پروګرام وي نو هغه کې تاسو پوره کوریج ورکوئ. حزبان میډیا سیل چونکې د باجوړ یو مشهور او ډیر زیات پاپولر سوشل میډیا یو چینل دی. نو ستاسو ډیره مننه او امید لرو چې انشاءالله دا هلکان مهنت دغه شانته جاري ساتي. نو هغه ورځ لرې نه ده چې دا هلکان به د پاکستان نمایندګي کوي او د باجوړ انشاءالله نمایندګي به کوي، د باجوړ نوم به روښانه کوي. ډیره مننه، شکریه.